بسم الله الرحمن الرحیم ولقد خلقنا الانسان فتحقیق سره پیدا کړی دی مونږه انسان من صلصال د خټینا من حمئن چې خاکړی شوی و مسنون تنګېدلی والجان او جان خلقناه پیدا کړی دی مونږه من قبل مخکې د انسان نه من نار السموم د بیلوګي ورنا وإذ قال ربك للملائكة یاد که چې وویل رب ستا فرشتو ته انی خالق بشرا زه پیدا کوونکی یم انسان لره من صلصال د خورنا من حمئن چې خمبیره کړی شوي به مسنون ټنګېدلی فاذا سويته نو هر کله چې زه یې ښکلې کم ونفخت فيه من روحي او زه پکې د خپل روح نه واچوم فقعوا له پس وغورځېږئ هغه ته ساجدین په سجده فسجد الملائكة كلهم أجمعون پس ټول فرشتي په سجده شوي الا ابلیس بغیر د شیطان نه ابا انکار وکړو شیطان ان يكون مع الساجدين دا چې سجده وکړي چې تعظیم وکړي قال اول وت الله پاک یا ابلیس اے ابلیسا ما لك پتا څه شوي دي الله تكون مع الساجدين چې تا تعظیم اونکو قال اول دی شیطان لم اكن لاسجد لبشر اچریز سجده نکوم اچریز تعظیم نکوم د انسان خلقته من صلصال چې تا د خټې نه پیدا کړی دی من حمئن او چې اغم توره شوې وه مسنون ټنګېدلی قال ویل وته الله پاک فخرج منها اوزه د جنتنا فانك رجيم ترټل شوی وان عليك اللعنه الى يوم الدين او پتا باندې بلعنتي تر قیامت قال ویل شیطان ربي اے رب زما فانظرني الى يوم يبعثون ما ته مهلت راکا تر دوباره را پاسېدو پوری قال الله وتوب فانك من المنذرين ذا مهلت می درکړې دی الى يوم وقت المعلوم تر یو وقت معلومه پوری الله پاک دلته کې د انسان د پیدایش هغه پروسس بیانې هغه طریقې کار بیانې چې دا انسان ما څنګه پیدا کړی دی او ورسره د پیریانو او ورسره د شیطان بعضی مفسرین وایي لکه تفسیر مدارک کې امام نصفی صاحب په تفسیر کبیر کې امام رازی صاحب او په روح المانی کې محمود علوسی صاحب هغوی وایي چې اصل کې دې کې د الله پاک د دریو مخلوقاتو په باره کې بیان دی الله پاک په دې رکوع کې موږ ته د انسان خلقت بیان کړی دی چې د کریشن څنګه شوی دی خو پکې د درې مخلوقاتو بیان دی یو الله پاک چې کوم دی نه هغه بشر بیان کړی دی یعنی انسان او په ټول قرآن مجید کې تقریبا یو ځای کې انسان ته آدم ویلی شوي دي په دې الفاظو کې چې الله پاک سره دا تفصیل بیان کړی دی باقي هر ځای کې چې کله په دې الفاظو کې راغلی دی نو الله پاک سره بشر بیان کړی دی انسان نو یو په دې کې انسان دی یو په دې کې جان دی جان چې کوم دی نه هغه د پیریانو نیکه دی او یو په دې کې ابلیس دی دا ابلیس چې کوم دی دا د دې پیریانو نه یو شاخ دی نو د درې واړو ذکر الله کړی دی د انسان ذکر یې کړی دی د جان ذکر یې کړی چې پیری دی او د شیطان ذکر یې کړی دی چې هغه هم د دغه نسل نه دی د پیریانو خدا جان جدا دی او ابلیس جدا دی او بعضی مفسرین چې کوم دي چې د هغوی تعداد ډېر سیوا دی لکه په معرف القرآن کې ادریس کاندیلوي صاحب دغه شانته چې کوم دی تفسیري مظهري کې ثناء الله فانی فتوی صاحب هغوی وایي چې نه دا دو مخلوقات دي اثر کې یو په دې کې بشر دی بل جان دی دا جان چې کوم دی دا بذات خود د شیطان دی ځکه چې دی د پیریانو د نسل نه دی نو دا الله پاک د ده ذکر کوي او ادریس کاندیلوي صاحب وایي چې الله پاک دا جان چې کوم الله پاک ذکر کوي دا د انسان د پیدایش نه 100,000 کاله مخکې الله پیدا کړی دی دې 100,000 کاله مخکې الله پیدا کړی دی دا انسان د هغې نه 100,000 کاله وروسته پیدا شوی دی اوس د انسان د دې خلقت په باره کې چې کله الله پاک خبره کوي
نو د ده لپاره الله پاک مختلف قسمه الفاظ راوړي. اکثر چې کوم لفظ مونږ بیانو نو توین راځي، خلقته من توین یا تراب راځي. نو دا توین تراب دا چې کوم دی نو اکثر الله بیان کړي دي. دلته کې الله پاک درې الفاظ بیان کړو، سلسال، حما او مسنون. او په سوره رحمان کې الله پاک وی کل فخار. دغه پکې هغه څلورم پنځم نمبر لفظ دی. نو مفسرین په دې کې تطبیق کوي چیرې الله پاک ولی یو لفظ بیان نکړو، خو بس یا به ټول تراب راغلی من ترابن چې کوم دی نو الله ذکر کړی دی، توین یې ذکر کړی دی، توین لازم هم راغلی دی. دلته کې الله پاک سلسال هم ذکر کو، حما هم ذکر کو او مسنون هم ذکر کو. او په سوره رحمان کې الله وی کل فخار. نو د دې مختلف قسمه الفاظو نه مقصد څه دی؟ نو دلته کې ساينس او قرآن دا دواړه چې کوم دی نو یو ځای کېږي. ساينس دلته کې د قرآن هغه طریقې کار د انسان د پیدایش هغه خپلوي، ځکه چې هغوی وایي دا انسان چې کوم دی دا لاول نه چې کوم دی نو لکه اوس چې هغوی ورته امیبا وایي چې دا د انسان د خلقت وایي دا د امیبا نه شروع شوی دی. او امیبا چې کوم دی نو دا یو داسې څیز دی چې موږ به ورته حشرات وایو، د دې شروع وایي د هغې نه شوې ده. د هغې وجه هغوی څه وایي؟ هغوی وایي چې کله دا تراب شي نو تراب ویلی شي اوچې خاورې ده. دا عامه دا دوړه چې کومه خاوره کوي دې ته تراب وایي. چې کله توین شي نو دا توین ویلی شي خټې ته چې پای کې ته اوبه واچې، نو دغه توین شي. او چې کله توین لازم شي نو دا لازم چې کوم دی دا د دې اوسنو نسل خو چې کوم دی دې ته خو پته نشته، خو لکه زمونږ د دور چې کوم خلک دی د هغې نه مخکې خو زمونږ تر دوره پورې خلک د 45-46 سال مخکې پورې هغوی ته د دې ښه پته ده چې دا لازم چې کوم دی نو دا هغه خټه ده چې دا به سلیخناکه شور ده به چودنه هغې که به خلک وګرځېده بیا به پس د هغې نه چې کوم دی نو د هغې نه تعلیم کوو، هغه به هغې باندې به کوټې باندې هم چې کوم دی کوټې به پرې لیوالي. نن سبا خو هغه شی ختم شوی دی. نو دا توین چې کوم دی نو دا صرف خټکول دي، او دا لازم چې شي دا هغه لیسداره ده. او دا سلسال چې کوم شو نو دا سلسال چې بیا په هغې باندې هغې یو څو ورځې واړئ او هغه خټه چې کومه ده هغه لغونته کې بوی شروع کړي، نه سلسال شو. او دا حمه چې کومه دی نو دا چې بیا بالکل توره شي، او لکه څنګه چې د خمبیرې نه بوی ځي دغه شانتې د خټې نه بوی روان شي. او دا مسنون چې کوم دی دا دریم نمبر چې راغی نو دا چې بیا لکه اکثر تاسو کې لیدلي نو بلکې ډېرو کسانو به لیدلي چې اکثر چې کوم دی نو دا خوره چې کوم ځای کې خاص کر د دې لختو په غاړه باندې یا د دې نیرونو په غاړه باندې یا د دې خوړو په غاړه باندې چې کله هغه اوبه دې دغه ته راوړي ځمکې ته نو هغه بیا پړچ غونته ونیسي، چې بنده پرې قدم ږدي نو هغه بیا چې کوم دی نو هغه د کلس کلس اواز کوي، پتری شي بالکل. نو دا دغه چې کوم دی دا مسنون دا هغه کنکنات ورته چې کوم دی نو ټنګېدلې ورته موږ په پښتو کې وایو. نو دا هغه کړچ کړچ چې کوي بنده پې خپګ دي د هغې هغه پړچونه جدا کېږي، نو دا هغه خټه شوه. او فخار چې کوم دی هغه ټیکرې دی چې هغه بیا پخه کي او د هغې نه بیا لوښي جوړېږي. الله وایي په دې انسان باندې دا دوره وختونه تیر شو، عامه خبره وه، خټه شوه، لیسداره شوه، بیا د خمبیرې په شان تېنه بوی روانه شو، بیا تکه توره شوه، تکه توره چې موږ ورته چکړې وایو، چکړه شوه. بیا د هغه چکړو نه پس هغه پړچ واله شوه چې هغې نرۍ لی پونیسو. نو بیا آخر دا چې د ټیکري شکل مې وله ورکو، یا ټیکري شکل مې وله ورکو نو د هغې نه پس مې څه وکړو سویت ویلی شي مونږ ورته چې کوم دی نو مونږ به ووایو د هغې دپاره به لفظ مونږ استعمال کړو ډیکوریټډ، لکه چې بندې ښکلي یو څیز لاول نه جوړ کړي بیا به د پاسه چې کوم دی نښې نښانې جوړې کړي او ډیزاینونه پرې جوړ کړي چې هغه ښکلې ښکاري، لکه څنګه چې بنده چې کوم دی نو هغه ټایلونه ولګوي په یو ځای باندې، یا په دا نن سبا چې کوم نوې د کار کېږي په دې چتونو باندې جی سیلینګ، جی سیلینګ بالکل چې سیلینګ پې وشي. نو الله پاک وایي چې کله دې زه بالکل دغه حالت ته راولم چې بده باندې کله سیلینګ وشو سویته چې دې د دې قابل شو چې اوس د چا نه دله کرکه نه ورځي. دغه ټول حالت داسې و چې دغه د انسان په خپله باندې بدګړي، انسان دغې له ډېر خواله نه ځي.
چې د چا ډېره مجبوري نه هغه ولا خوالی ځي. نو الله وایي سویته چې کله دې زه بلکل چې کوم دی نو د سیلینګ وکړم ونفخت فیه من روحي او دا دلته کې چې کوم دی نو مفسرین وایي دا نفخت فیه من روحي چې الله ویلی دی روحي د خپل روح نه دې تشریفي وایي تشریف د شرافت نه دی الله پاک د دغه شرافت بیانوي نو چې زه پکې د خپل روح نه واچوم یعنی الله پاک د دغه عزت بیانوي. نو پس د هغې نه به تاسو ته سجده وکړئ. په دې کې دا هغه رکوع او هغه آیات دی چې الله پاک د انسان هغه ټول پروسس په دې کې بیان کړی دی چې انسانه تا باندې ګورې داسې یو وخت تېر شوی دی ته ګورې خپلو حالاتو ته ګوره او بیا ته ما د هغې نه پس دې پوزیشن ته راوستې او که ستا په ذهن کې دا نه راځي چې نه زه د خاورې نه څنګه پیدا شم زما په بدن کې خو چې کوم دی نو غوښه ده وینه ده نو ستا په دې لاش باندې چې کله 3 میاشتې وړي نو ته بیا وګوره نه به خاوره پرځي دا خاوره د کوم ځای نه راغله دا ستا هغه هډوکي د هغې نه بیا خپل اصلي حالت ته وړې ده چې ستا بدن ختم شو تش پنجر پاتې شي هډوکي پاتې شو هغه هډوکي بیا ورېږېده نو هغه بیا تش خاوره پاتې شي. نو دا د دې نه دا مقصد دی چې ستا شوروم د دغې خاورې نه شوی و ستا بیا خاتمه هم بیا بس ته چې خاورې پرتې نور پکې هېڅ نه هغه انسان هغه هډوکي مډوکي نه چې ته یو سوچ د ډېره موده پس پاتې باقي نور ټوله چې کوم دی نو د خاورې سره خاوره شوي. بل مفسرین په دې کې دا وایي چې د د جنس خو د خاورې نه دی باقي چې الله پاک د هغې نه پس دته چې کوم دی نو دا خبره واضحه کړه چې ستا حلقت ما ردې نه وکړو زه بغیر د هیلې نه کار نه کوم. بیا د هغه څیز نه چې کوم اجناس پیدا شوي دي نو د هغې په وجه د په جسم باندې دا غوښه دا دغه چې کوم دی نو وینه دا څیزونه پکې بیا را پیدا شو دې د هغه څیز نه چې کوم دی نو هغه بیا استعمالېږي بلکې د ده چې کومه ماده ده هغه هم د هغه څیز د خوراک نه پس چې هغه ځمکه پیدا کوي دا خاوره پیدا کوي چې هغه مختلف قسمه سبزیانې شوې مختلف قسمه څیزونه شو فروټ شو نو هغه بیا هغه څیز پیدا کوي د هغې نه پس بیا انسان پیدا کړي. الله پاک وایي بیا عزت د لما درکو شیطان چې کوم دی نه الله پاک وایي دې ما پیدا کو من نار سموم دا سموم چې کوم دی نو دا ویلی شي باد سموم مونږ اورېدلی دی چې باد سموم بعضې وخت کې چې کوم دی نو دا په شاعران هم ډېر استعمالي دا باد سموم هغه ګرمه هوا ده دا سموم ویلی شي د دې ویښتو دې سورو ته په لاس باندې چې کوم دا ویښته دي که نه د دې دا سوري چې کوم دی دې ته سموم وایي نو هغه په دې کې نه نوځي هغه سم زهري هغه دومره زیاته ګرمه چې د انسان چې کوم دی د هغې نه مرګ راځي. نو دلته کې مونږ ووي بیلوګي اور چې کله مومباتي ته ولګې او د هغې هغه نری سوکه چې وځي چې په هغې کې لوخړ نه وي هغه ډېره زیاته ګرموي فلیم چې ورته په انګلیش کې وایي هغه ډېر سوځول کوي. الله وایي دا شیطان ما د هغې نه پیدا کړی دی نو په دې وجه دی ګرم هم ډېر دی د اور هم زرلي په دې وجه باندې دی نقصان هم ډېر کوي. الله پاک وایي په دې وجه ای انسانه د ستا تعظیم هم ونه کو. نو مقصد د دې نه د الله پاک سو چې انسان ته دا خبره واضحه کړه چې انسانه دا نن سبا چې کوم حلقت کې رزه پیدا کوم ته ما داسې هم پیدا کولی شوي خو زما په دې هر څه باندې قوت او طاقت او قدرت دی چې ته ما د یو داسې بېجانه د یو داسې بېکاره څیز نه دومره د کار انسان کړې نو که چېرې ته زما په نظام او زما په طریقه او په اصولو وچلېدې نو خو ته به دقه شان د کار پاتې شي که نه ستا نه به بیا هغه بېکاره څیز جوړ شي. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون بېشکه پیدا کو موږ دا انسان صلصالن د خټینا من حمئن چې توره شوې وه مسنون او چې ټنګېدلې وه والجان خلقناهم من قبل من نار السموم او دا پیریان مونږ پیدا کړو یعنی دا شیطانان مونږ پیدا کړو مخکې د انسان د پیدایش نه د هغه بیلوګي اور نه. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون اے حضور ته یاد کړي انسان ته هغه وخت چې کله وویل رب ستا چې زه پیدا کوونکی یم یو انسان لره د هغه خټې نه چې هغه به توره کړی شوي او هغه به ټنګېدلي فاذا سویته نو چې کله دې زه ښکلې کړمه دله زه حلقت ورکړمه ونفخت فیه من روحي او دله د خپل روح نه ورکړمه یعنی د ده دومره عزت سیوا کړمه نو فقعوا له ساجدین فورا دا قعو چې کوم دی د فورا دپاره راځي بیا به کې سوچ مه کوئ فقعوا له ساجدین فورا د ده تعظیم وکړې. فسجد الملائکة كلهم اجمعون ټولو فرشتې هغوی دا خبره ومنله هغوی وی الله چې څه وایي بس موږ هم الله پیدا کړي یو په ده کې به څه چوي ځکه الله پاک موږ ته وایي تاسو د ده تعظیم وکړئ الا ابلیس خو یو شیطان ونه کړه دا ابلیس هم دی د هغه وخت نشه اصل کې ابلیس ویلی شي مایوسه نا امیده او
دو رحمت نه درکړی شوی ابا دې انکار وکړو ان یکون مع الساجدین چې د انسان تعظیم وکړي قال الله وتعالى یا ابلیسو اے شیطانا ما لگا تعالی رسم مناسب دی الله تکون مع الساجدین چې تسجدونه کې دا ورته ما ویلو قال دو لم اكن لاسجد زه مناسب نه ګڼم دا خبره چې زه تعظیم وکم لبشرین د انسان خلقته من صلصال چې تا پیدا کړی دی د خټې نه من حمئن چې هغه توروا مسنون او چې هغه کړنګېدلې وه یعنی بالکل هغه حالت ته رسېدلې وه چې هغه بالکل خټه دغه چکړه وه نو دې خو زمانه ډېر زیات کمزورې پاتې شو په دې وجه مفسرین وایي ډومبنی قیاس دا شیطان کړی د قیاس وکړو چې بھائی زه بهتر په دې م چې زه وورم زمانه فایده را او دا خو چې کوم دی یو داسې څیز دی چې دا بې فایدې څیز دی په دې وجه تفسیر جمول کې یو ځای په حاشیه راغستی دي و چې کله الله پاک د انسان دا کالبوت جوړ کو دا 40 دن پروت و په دې باندې بارانونه ورېدل وی دا شیطان یو ورځ راغی نو وی دې داسې وټانګو یو ځای له به ټانګ ورک بل ځای له چې خېټې لري روسي داسې کنه هغه چې کم دینو لکه څنګه چې یو شی ډډي او هغه د ډډ आवाज کوي نو هغه شانتي आवाज وکړو نو وی شیطان وې چې دا مخلوق د فایدې نه دا نقصان دي ځکه چې دې نه ډډ دی او چې ډډ دی نو دی به ډېر سیزونه به دی قبلې کچره دی کوټلې او د ډېر سیزونه نه قبلول خو چې دې ډډ دی نو پته کې به د فایدې سیزونه هم خو پته کې به د نقصان سیزونه وي نو د هغه وخت نه شیطان په ذهن کې د انسان هغه سپکاوی راغی چېرې زه خو داسې نه یم ځکه چې دا خو جسم نشته او به دغه چې کوم دی نو جسم دی او دی ډډ دی چې ډډ دی نو دی نقصانی مخلوق دی الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قال من وتوي فاخرج منها فانك رجيم بس وزه ته راټلې شوی ته زمونږ د طرف نه لعنتی ځکه چې تا په خپل باندې دی خبرې فیصله وکړه تا دا اونه غړل چې بای دا حکم د چاره دا ما ته ویلی چاري وان عليك اللعنه الى يوم الدين او دا لعنت به پتا باندې تر ورځې تر قیامت پورې بس تا به شو په ښه الفاظو کې نه یادې همیشه چې دی یادې نو په بدو الفاظو کې به دی یادې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارکه دی چې هغه د شیطان نه تپوس وکړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو ورځ د شیطان نه تپوس وکړو چې ته په انسان باندې په کومه خبره کې غالب راځي د دې انسان څه داسې کمزوري ده چې په هغه وخت کې ته به د غالب شي او د انسان کې دوه لوی کمزوري دي یو غصه ده یو هوس دی یو چې کله دی غصه شي نو په دغه وخت کې زه په د باندې غالب شم زه ول هغه غصه لکه څنګه چې سړی ور له پوکي ورګي دغه شانتي زه هغه بلوم نور سیوا کوم عادت ځم ته په حق دا ته چې سوي دا ته چې برداشت نشي کولای ته چې بے صبر دا ته چې دی وخت کې په دماغ کې کم سوچ کې دا صحیح دی او دا بل سړی دی تاسو رضایتي کې نو زه ول هغه ور نور سیوا کوم نو هغه غصه رده زه په داسې حالت باندې بدله کم چې دی بیا ستومانم شي خو دې د هغې د نقصان نه نشي ولی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله تاسو له غصه درشي نو د غصې د منې کولو دپاره به څه کوئ تاسو به اعوذ بالله وایئ او تاسو به ذهن کې دا خبر راولئ چې دا اوس د شیطان کار دی او دا شیطان ما ته الله ویلي چې ستا دشمن دی نو دشمن ولې په ځان غالب کړم ځان ته به لږ غیرت راولئ مخې ته چې ستا غصه سړی شي ځکه چې شیطان وایي دا غصه دا زما هتیار دی په دې غصه کې زروانې کومه نو د غصې د لرې کولو دپاره به ته اعوذ بالله بسم الله وایي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به صحابو ته وایي فوراً تاسو اودس وکړئ او که تاسو سره دومره ټایم نه وي تاسو یو ګلاس اوبه وڅښئ چې ستاسو دا ګلاس اوبه د څه دپاره دا نه ګڼئ چې دا اور دی دا سوړ شو نه چې ستاسو د لږ ساعت دپاره خیال بدل شي چې ستاسو خیال بدل شي دې به لغونته کې ګوتې وباسي نو ستاسو دماغ به کار شروع کړي نو تاسو به خپله غوسه توکئ بل خواهش چې کله انسان چې کوم دی یو شي ته خواهش پیدا شي د ده سود ته خواهش پیدا شي د ده حرام خوراک ته خواهش پیدا شي د ده غلا ته ډاکې ته خواهش پیدا شي یا د بل یو حرام کاری ته خواهش پیدا شي زه ورته وایم الله بخونکی دی اوس دا ټول خلک یې کوي نه ته یې موږه سړیه یو پیری وکړه که نه توبه به وباسي الله بخونکی ذات بس دا انسان زه په دې باندې وروښویو یو ډېره ښکلې غونته خبره مې بله ورځ لیدلې وه د یو 2 منټو د عربو ممالکو کې په یو ملک کې هغې چې کوم دی نو هغه فیسبوک له هغه خبر ورکړو
وی چې یو ډېر ښکلی چې کوم دی نو عالم و امام و او هغه ناڅاپه عیسایي شو یا خو هغه و چې خلکو له به امامتي ورکوله تقریرونه به یې ورته کول عیسایي شو نو بیا عالمان راغونډ شو ورپسې لاړ نه اول نه خو سره هغه ملاوېده نه ورسره ملاقات نه کوو اخر دا چې مجبوره شو چې هغې وایي چې موږ ته تپوس وکړو چې اخر ولې تا خو به پخپله خلکو ته وایې چې بھائی دین اسلام داسې او داسې او داسې او داسې ته پخپله عیسایي شو اخر دا بیا وله ټایم ورکړو نو هغې دې نه تپوس وکړو چې ستا د عیسایت وجه څه ده تا ته خو عالم یې تا ته خو د هر څه پته وه نو دا څه کمې بلا واړولې وی هغه ورته وی چې ما سره یو عجیبه غونته کې کار شوی و زه به جومات کې اوسېدم بس جومات کې مې خپله کمره وه بس ځان به مې چې کوم دی نو بس هلته خپل کتاب یو څه بل څه کور مې بل ځای و بس مونځ له به په ټایم باندې راتلم نو یو سهار داسې وشو چې ما ځان تیار کړو مونځ ته خو لا ټایم و نو ما وی چې ودرېږه زه کې شا به سړه کړم نو بس سترګې مې ولګېدې خو چې سترګې مې څنګه کولاو شي نو صفونه تیار وو خلک په دې انتظار و چې استاد جي به اوس راوځي د کمرې نه بس چې کوم دی نو موږ به ودرېږو نو ما وی چې که زه اوس ورځم او دې وخت کې اودس کوم او ځان تیاروم نو دوی به بله ورځ وایي چې ګوره ته په خپله باندې دومره غافله سړی دی دا دومره خلک انتظار کوي دوی په جومات کې ملاس دی او بیا هم دې په ټایم نشي راتلی بس زه د ډېر شرم د وجې نه بس زه بیا اودسه ودرېدم په مصله باندې مونځ مې وکړو ټوله ورځ را سره غم چې بس اوس به د الله را طرف نه څه قهر راشي اوس به قهر راشي اوس به ما بیا اودسه مونځ کړی یو هفته زما دا حالت و هېڅ ونه شو ما باندې زما سر قدرې خوږ نه شو او نه زما په عزت کې کمې راغلی یو هفته پس بیا ما ته داسې مسله پیښه شوه بیا ما داسې وکړه بیا هم څه ونه شو بس دا زما عادت جوړ شو بس چې سترګې به مې ورلې بس دغه شانتې به ودرېدم رابلم دغه شانتې بې اودسه به ودرېدم مونځ به مې ورکړو یو ورځ داسې وشو چې ما ته د غسل ضرورت و ما وی چې دا خو ما ته نورم مسله شوه هلته کې په لومبو ورځو کې خو به زما په زړه کې یاره اوس مې د زړه نه یاره ورو ورو ووته بس زه دغه شانتې ودرېدم غسل مې اړو د سره ونه کړو بس مونځ مې وکړو او دا زما روټین جوړ شي اکثر به داسې پوزیشن ما ته راغی نه ما مې اودس وکړم ما مې غسل وکړو بس ودرېدم په دې وجه باندې زما ذهن کې دا خبر راله چې به دا قرآن کې چې کوم دی نو دا وعده وعید چې راغلي دي دا اصلي که چېرې واقعي دا چې کوم دی نو په دې باندې الله عذابونه ورکړو بله بیا عذاب را کړی بس ما دین اسلام پرېښوده و عیسایت ته وړی نو هغې ورته وی چې ګوره د دې نه لویه سزا او د دې نه لوی عذاب بل څه دی چې تا د الله د دین سپکاوی وکړو او الله ته دین نه وباسلی ستا هغه شته چې کوم نیک عمل و ستا چې کوم شته محنت و هغه ټول ضایع شو ستا هېڅ هم په کار رانغلو دا ستا چې کوم دا حالت شته ته چې عیسایت ته وړی دی د دې نه لویه سزا به تعالی الله نوره څه درکوله بس اړو د دین نه یې وباسلی اړو دوزخ ته یې وتړلی نو هغه انسان چې هغه دین باندې د دین سپکاوي کوي لکه څنګه چې دلته کې شیطان د الله خبرې ته ونه کړه دا خبره مې ته کوله چې الله پاک ورته وایي پیغمبر علیه السلام موږ ورته وایي ته به لعنتي او تر قیامته پورې به لعنتي ولې دا زما کلام او زما خبره وه تا به زما خبره منلې وه یا ښه یا ښه نه دغه فیصلې به مونږ وروسته کولې قال وویل شیطان رب ای رب زما فانظرني الی یوم یبعثون پس ماله مهلت راکړه تر قیامته او مفسرین وایي دي کې اهم نقطه څه وه چې په ما مرګ رانشي د هغه ګناه یې دومره کړې وه چې الله پاک وله هدایت ورنکو خو د وی چې زه د ځنکدن د سختۍ نه بچ شمه قال الله ورته فانک من المنذرین الله خو بې پروا دی ورته وی مهلت مې دله درکړی دی ځه مزې کوه خو الی یوم وقت المعلوم وقت به ما ته معلومي چې تر کله پورې دی هغه وخت معلومه نه مقصد دا دی چې دنیا کې به د روح علم په دنیا کې به ته مریدانه کوي چې قیامت به راشي ته بلا ژوندي په دې وجه مفسرین وایي کلم چې عذاب راځي د الله پاک بیا کم کس چې پنځه مونځونه وي قضا کې شیطان ته جدا شي چېرې بس په ده باندې به اوس عذاب راځي هسې نه چې زه ورسره چې کوم دی نو یو ځای شمه بل جنګ بدر کې چې کله